بیګا د کراچي کینګ نه میچ بایللو نه پس هم د پېښور زلمي فینس دا تپوس کوي چې آیا پېښور زلمي پلی آف ته کوالیفای کېدی شي که نه پېښور زلمي خو د ټورنمنټ نه بهر شوی نه دی نو دا ځل د پی اس ایل ډېر سجیبه غونډې وچلېدو اخرنی میچونه د ټولو لوبډلو لا خو تر اوسه پورې دویم ټیم لا نه ډیسایډ شوی چې دویم ټیم به کم د ټورنمنټ نه بهر کیږي یو خو ملتان سلطان بهر شوی دی او بل درې لوبډلې داسې دي چې هغې کې به مطلب اوس لا هم چانس ته چې هغې کې به یو لوبډله بهر کیږي یو اسلام آباد یونایټډ یو لاهور قلندر او یو پېښور زلمي دا درې لوبډلې دي چې دې کې به یو لوبډله د ټورنمنټ نه ملتان سلطان سره بهر کیږي تاسو له پوینټ ټیبل هم ښکاري پېښور زلمي له چانس شته که نه مکمل تفصیل سره مو په دې ویډیو کې ویم چانس چا سره ډېر دی چا سره کم دی څوک په بهر کیږي نو په هغې باندې تفصیلا خبره کوو تاسو به هم کمنټ کوئ چې ستاسو په خیال دې پوینټ ټیبل کې به ملتان سلطان ټولو کې اخر دی ملتان سلطان سره بل کم ټیم د ټورنمنټ نه بهر کیږي که چېرې تاسو په ټاپ باندې وګورئ کویټه ګلیډیټر ټیم دی په نمبر 1 باندې د 13 پوینټس دي دی آلریډي کوالیفای شوی دی پلی آف له په 13 پوینټسونو باندې ورپسې کراچي کینګ دی چې د 12 پوینټس دي دیم آلریډي کوالیفای شوی دی پلی آف له اوس د اسلام آباد یونایټډ میچ دی د لاهور قلندر او پېښور زلمي دا درې ور لوبډلې چې کوم دي دې کې لا پته نه لګي چې کومه لوبډله به کوالیفای کیږي پلی آف ته کومه لوبډله به بهر کیږي دې درې واړو کې لا نه ده ډیسایډ شوی ځکه نن چې کوم میچ دی د کویټه ګلیډیټر او د ملتان سلطان غرمه میچ دی چې کېدای شي دا ویډیو تاسو ګورئ میچ شروع هم وي نو دا میچ خو نه په کویټه ګلیډیټر سره سر کوي نه په ملتان سلطان دا خو داسې میچ ته چې لکه یو اسې میچ ته په پوینټ ټیبل باندې په دې درې واړو لوبډلو کې سر نه پروزي ښه بیا د لاهور قلندر او د پېښور زلمي میچ دی که چېرې دغه میچ لاهور قلندر بایلو نو بیا خو شور خبره ده چې لاهور قلندر به د پی اس ایل نه بهر کیږي او پېښور زلمي به مخکې کوالیفای کیږي اوس دغه میچ باندې ټول ډیپینډ دی ماسخوتن چې کوم میچ دی لاهور قلندر به مقابله پېښور زلمي لاهور قلندر به مقابله پېښور زلمي نو په دغه میچ باندې ټوټل ډیپینډ دی چې میچ چا وګټلو اب ټورنمنټ کې پاتې کیږي او چې چا بایلو اب ټورنمنټ نه بهر کیږي که شری بیګانې میچ پېښور زلمي او کراچي کینګ که دغه میچ شرطه پېښور زلمي ګټلی وي نو بیا به دا پوینټ ټیبل نور هم انټرسټینګ وي بیا به کراچي کینګ له خطره وه چونکې کراچي کینګ اوس آلریډي په نمبر 2 پوزیشن باندې چې هغه آلریډي کوالیفای شوی دی خو پېښور زلمي دغه میچ بایلو نو پېښور زلمي او لاهور قلندر دی کې به یو لوبډله بهر کیږي چانس د دې دواړو سیوا دی د دې دواړو چانس چې واره چې دی کې به یو لوبډله بهر کیږي خلک اوس پېښور زلمي میچ وګټلو د هغوی به 10 پوینټونه شي اوس اته دي وګوره چې لاهور قلندر نه میچ وګټي د دوی به 10 پوینټونه شي نو 10 پوینټونو سره به پېښور زلمي کوالیفای شي او لاهور قلندر به 9 پوینټونو سره د پی اس ایل نه بهر شي په 9 پوینټونو باندې لاهور قلندر نشي کوالیفای کېدی اوس که لاهور قلندر میچ وګټلو د دوی پوینټونه به 11 شي او د پېښور زلمي به 8 پوینټونه پاتې شي نو پېښور زلمي به دغه نه بهر شي ځکه اخرنی میچ د ټولو پاتې دی وګوره ټولو سره ټولو میچونو سره 9 لیکلي دي دا تاسو وګورئ ډومبنی چې کوم سره 9 ټولو سره 9 لکه ټولو 9 میچونه کړي دي ټولو یو میچ پاتې دی نو د پېښور زلمي او د لاهور قلندر مخرنی میچ دی چې چا وګټلو اب مخکې ځي چې چا بایلو به بهر کیږي پاتې شو بیا اسلام آباد یونایټډ او د کراچي کینګ میچ نو که اسلام آباد یونایټډ بایم لینو په 10 پوینټونو باندې کوالیفای کېدی شي په 10 پوینټونو باندې اسلام آباد یونایټډ کوالیفای کېدی شي دلته که نقصان ورکو لاهور قلندر لا د کویټه ګلیډیټر یو میچ چې هغه د باران په وجه باندې کینسل شو یو پوینټ کویټه ایشتلی او یو پوینټ لاهور قلندر ایشتلی نو اوس په لاهور قلندر وایي کاش چې هغه میچ باران په وجه نه وی کینسل شوی او هغه میچ ګټلی وی نو اوس په هم زمونږ 10 پوینټونو نو 10 پوینټونو سره بیا مونږ اسلام آباد یونایټډ سره مقابله کولی شو پر رن ریټ باندې یو کس بهر کېدو خو هغه میچ د لاسه د هغوی 9 پوینټونه پاتې شوي د لاهور قلندر نو 9 پوینټونو سره لاهور قلندر نشي کوالیفای کېدی لاهور قلندر به نن میچ ګټي نو هله به کوالیفای کېږي او پېښور زلمي به میچ ګټي نو هله به کوالیفای کېږي خبرې مقصد دا دی په لنډو کې چې نن میچ ماسخوتن لاهور قلندر وګټلو لاهور قلندر به مخکې ځي او که پېښور زلمي وګټلو پېښور زلمي به مخکې ځي پېښور زلمي سره د یو میچ چانس شته دی جي نو ستاسو د چا سپورټران یو ستاسو په خیال باندې به میچ څوک وګټي کمنټ لازمي وکړئ